چې د دریو کسانو قرباني په مخ ته ځمکه داسې انسان نشته چې وینه توی کې ونه قبلېږي. ما ووي د څاڅکي د تویېدو نه مخکې ډایرکټ زما الله ته قبلېږي، د څاڅکي د تویېدو نه مخکې ډایرکټ. لیکن درې کسان داسې دي چې د قرباني نه قبلېږي، که دا ځان مړم کړي که دا ځان هم حلال کړي بیا هم قرباني نه کېږي. اوس الله دې موږ د دریو کیرانو والي توجه غواړم. د ټولو نه مخکې هغه انسان چې د سره امانت کېښودل کېږي او دا په د امانت کې خیانت کوي، د مسلمان امانت خیانت کوي، د دې انسان قرباني نه کېږي، ځان دې مړ کړي. یو الله دې موږ خیانتګر ونه ګرځي، امین ووایي. څوک پکې داسې نشي چې امانت ورته چا ایښي او ده پرې قبضه چولي، څوک شته پکې داسې؟ ټول الحمدلله ووایي الحمدلله. دویم د هغه انسان قرباني نه قبلېږي چې دې حرام کسب کوي. اوس حرام کسب توجه شو، یو انسان ګانا بجانوي، وایي هغه انسان چې د هغه کسب حرام دی، توجه غواړم، هغه دا پیسې په خپل بدن جسم باندې لکه ګټي، وګوره دا اجراګان او دیم قرباني کوي چې دیم قرباني کوي، دا قرباني نه کېږي، دا قرباني نه کېږي. او که دې سره چا قرباني ونیوله نو د هغې قرباني هم غرقه شوه. یو دویم چې انسان فن کوي لکه ګانا بجانا وي، ډولکې غږوي، تبله غږوي، هلکه ستار دا شیزونه غږوي، د دې انسان قرباني نه کېږي. دریم هغه انسان چې هغه د مسلمانانو د محمد رسول الله سنت ګیرې خوري، د ده قرباني نه کېږي او د سره هم قرباني نه کېږي. یو داسې نایان هم شته، هغه به صرف سر سنت کول، سر به یې دله سمو چې ګیره به غټه شوله د قبضې نه به یې سیوواله، برید به یې سمول، بس د دې انسان سره قرباني کېږي، جایز ده. د انسان سره قرباني کېږي. کم انسان ګیرې خوري و په ګیرو کې ډیزاینونه کوي، د سره قرباني نه کېږي او نه د ده قرباني کېږي، ځان دې نه مړ نه کېږي قرباني. و دریم نمبر انسان چې قرباني نه کېږي، دریم نمبر انسان هغه دی چې هغه په دنیا کې سود کوي، پیسې ورکوي او هغې باندې منافع لري. د دې دریو کسانو په مخ ته ځمکه باندې قرباني نه قبلېږي، که دې د خپل ځان هم حلال کړي بیا هم قرباني نه قبلېږي. الله دې موږ له دې نه وساتي. اوس مسلې ته توجه شي. د قربانۍ دپاره هلکه ګرمي خو نه ده که نه، بس یو څو مسایل ویم او که ستاسو څو تپوسونه ووایي بس چوټي کوي. قرباني به هغه انسان کوي چې مسلماني، بالغي، مقیمی او صاحب نصابی. صاحب نصاب د مراد ده هغه چې کوم د زکات لپاره نصاب دی، 9.5 تولې کالي، 52 تولې چاندي او دې دور کې چې چا سره 1,38,000 روپۍ دا انسان صاحب نصاب د قرباني په واجب ده. په صریح الفاظو کې 1,38,000 روپۍ چا سره وي قرباني پې کېږي. اوس قرباني په کومو ځناورو کېږي؟ په اوښه باندې کېږي، سنډا میخه باندې کېږي، غوا ګوی باندې کېږي، هلکه په دغه باندې کې چیلې باندې او په ګډ ګډه باندې کېږي. د دې نه ما سوا په یو ځناور هم قرباني که یو انسان وي چې اوسې مې ساتلې ده نو قرباني پې نه کېږي. په اوسې باندې قرباني نه کېږي. ټیک شه، په دا باندې قرباني کېږي. اوس په څاروو کې دوکې ډېر کېږي. د کوم څاروي چې غوږ د نیمې نه سیوا کټو یا نیم کټو قرباني پې نه کېږي. یو څاروی دی چې په یو سترګه باندې ړوند دی قرباني پې نه کېږي. د یو څاروي ښکر ماتې دی قرباني پې نه کېږي. یو څاروی دی مال دی بلاربه شوی دی، ګېډه کې بچی دی قرباني پې نه کېږي. خو یو انسان ته پته نه وه نه مالک ته پته وه او قرباني پې وکړه او ګېډه کې بچی راووته نو قرباني وشوه. قرباني وشوه، بچی راووته جم دی نو اب هم ذبحه کوي، بچی به هم ذبحه کوي. یو انسان د غلا څاروي واغسته ورته پته نه و د غلا دی، قرباني وکړه نه ده شوې، د غلا په څاروي باندې قرباني نه کېږي. یو څاروی د کمزوري د خارښ دی پې او خارښ یې دومره دی چې بدن ته رسېدلی دا پولې پې راخېږي، په دغه څاروي باندې قرباني نه کېږي. یو څاروي په یو خپه باندې ګوډ دی قرباني پې نه کېږي. د ما محترم مسله باندې پوه شو؟ سم په نو ستاسو مو وایه که نه څه مسلې تاسو وایه؟ جی جی هلکه عرفه به د یو کلي هغه ځای کې کله چې د هغه په سبا باندې اختري. اوس ګوره د عباداتو دپاره وقت ظرف دی، د عباداتو دپاره وقت ظرف دی. اوس د ماسپښین وقت نه دی راغلی نو ته مونځ نه کوې. اوس په دغه کې په سعودي کې به د ماسپښین وقت راغلی او دلته به نه راغلی نو ته به څه هلته مونځ کېږي او دلته نه کېږي. نو د عرفې متعلق هله دی چې کوم ځای کې اختري چې کوم دی کې اختري زمونږ لسمه ذوالحجه دلته په پاکستان کې دا د څه پرځ راځي؟ د زیارت پرځ راځي. نو عرفه به د شورو پر دی. اوس په سعودي کې د شورو پرځ دی، د هغې اختر د شورو پرځ دی نو عرفه به د نهې پرځ باندې راځي. نو د چا چې کوم دی کې اختري او بله تا د قربانۍ مثلا وکړه، یو انسان دی هغه وایي زه دلته سعودي کې یم او قرباني دلته په پاکستان کې کومه نو توجه شه، که هغه هلته قرباني کوي هلته اختري نو په پاکستان کې به هم اختري. که هغه هلته قرباني کوي په هغه اختر شو وایي ماله قرباني پاکستان کې وکړي، امریکا کې دی یو سړی وایي ماله پاکستان کې قرباني وکړه، امریکا کې اختر او دلته اختر نو قرباني نه کېږي. ښه مسله باندې پوه شو چې هلته اختري نو دلته به هم اختري.
نو الله به قرباني کیږي د مسافرو ښه. او بعد خلک په مسافر باندې اکثر مولیانو دا مسله کړي چې په مسافر باندې قرباني نشته. نو د مسافر نه مراد هغه مسافر دی چې هغه د 15 ورځو نه مخکې کلي ته راځي، او دا کوم چې بهر ملکونو کې مسافرین دي نو دی خو په کلونو باندې پراتی د دې مثال د مقیم دی په دې باندې ګوره قرباني شته ښه. ٹھیک شي جی. اوس په یو څاروي کې و حصے کېږي. بعد خلک داسې چې دوړونه راجمع شي دوړونه او په شریکه باندې یو حصه کېږي. که چا دا کار وکړه دا ټوله قرباني تباه او برباده شو نه کېږي ښه د و حصو نه سیوا. په مسله باندې پوه شو چاته څه مسله شته جی. هلکه جی یو کس دی هغه وایي موږ ټول کور کې شریک یو او زمونږ پلار قرباني کوي. نو توجه غواړم وروڼه مې ټول شریک دي مال لړو پلار لی ورکو. نو تا نه تپوس کوم که ستا ټول اخراجات د پلارو او تا سره ذاتیم په بینک کې تا سره پټې په بینک کې 1,40,000 روپۍ وي او ټول هر څه د پلار کوي نو پلار به دې قرباني کوي او ته به هم قرباني کوي. ټول وروڼو ته دا توجه ده. بعد وروڼه یې داسې که نه کسب کوي او پټې پټې ځان له ساتلي وي جي پټې پټې پلاټونه هم اخیستي په شریکه کې. بعد په بیا ورور راپاس وي دا پلاټ ته په شریکه کې هغه وایي نه ما ځان مړ کړی دی. مسله باندې پوه شو. تا سره پټې پیسې په بینک کې 1,40,000 او ته پلار له خرچه ورکوې ټول مشترکه دي نو ته به ځان له قرباني کوې. ګورې ښه بعد خلک دا خبره هم کوي یاره جي زه پلار له قرباني کوم ځان نه نشم کولی او پلار مې مړ دی. توجه غواړم پلار مې مړ دی هغه له قرباني کوم اول پتا باندې قرباني واجب ده چې ته صاحب نصاب نو که ستا بیا وس کېده نو پلار له وکړه هغه مړی دی. داسې به نه کوې چې پلار له کوې او ځان له نه کوې. مسله باندې پوه شو جي. بل چاته څه مسله شته؟ یو حصه خپل پلار مور دپاره دواړه کېدی شي؟ نه نه کېږي. یو حصه به د پلار دپاره کوي یو به د مور دپاره. ما ته یو حصه دوه دپاره نه جمع کېږي. څنګه د نبی علیه السلام دپاره هم خبره کوم. څوک دا باندې کوي هلکه د موبایلو دپاره مونږ په قسطونو موبایل الو او بیا قسطونه ډکو که نه نو دغه رنګې که ستا وس کېده نو قرباني به کوې بیا به قرض ادا کوې. ګورې ښه یو مسله. او بله د بعضې خلک استطاعت داسې چې مالدار د نبی علیه السلام دپاره قرباني کوي نو دې خبرې ته هم توجه شي. یو عالم دی هغه فرمایي چې کوم انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره قرباني وکړه او هغه غوښه یې داسې انسان له ورکړه چې په حافظه باندې کمزوري دی وایي هغه دومره بهترینه قرباني ده چې الله تبارک وتعالی به د دا انسان حافظه قوي کړي. د ما محترم یو او دویمه خبره چې یو انسان دی د هغه نه یو ګناه د هغې نه صبرېږي. یاره جي په یو ګناه باندې اموخته یم نه صبرېږم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې دا قرباني وکړه او د دې قربانۍ نه د غوښه وخوړه الله تبارک وتعالی به د دې ګناهونو نه بند کړي. د ما محترم او اخري جمله بیا دعا کوو. د ما محترم د نبي علیه السلام د یو شی سره چې نسبت راشي السلام امتی په جهنم تیریږي جهنم به ورته आवाज وکړي وایي زر زر تیریږه زر زر تیریږه. اخري جمله ویل زر زر تیریږه. دی به ورته ولې زر زر تیریږم؟ وایي قسم دې تا د داسې انسان کلمه ویلې ده چې هغه محمد رسول الله امام الانبیاء محمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. دا کلمه داسې کلمه ده دا نوم داسې نوم دی. ته د داسې انسان سره نسبت شوی ته داسې انسان سره پرابطه شوی که ته لږ ساعت نور ودرېدې نو ستا د ایمان د نورانیت د وجې نه به الله زما دا اور بند کړي ټول څوک سره سبحان الله. چې قرباني وکړي نو هغه قرباني به الله ته نه قبلېږي. ښه بیا چاته مسله شته؟ اوس او هلکه خلک دا خبره کوي کال ګوره د څاروي دپاره د غټ څاروي دپاره 2 کاله شرط دی. ښه که غاښونه یې نه کړې نو خیر دی که غاښونه یې نه کړې خیر دی خو چې د یو نیک انسان نه د غشتي هغه وایي چې دا 2 کاله. بعضې کرته یو څاروي د 2 کالو یو غاښونه یې نه کړې بعضې کرته یو څاروي د 2 کالو نیو غاښونه یې کړي نو کال ته به ګورې. ښه اصل شی څه دی کال ته به ګورې. غټ څاروي کې 2 کاله او وړوکې څاروي کې 1 کال. ښه ټیک شي جي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بیا که چا مسلې بره ناستې مجیخه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالی. باران دپاره دعا وکړي چې خدای پاک د خیر او د رحمت باران وکړي. الله د خیر او د رحمت باران وکړي. الله ډېر کمزور ډېر عاجزان الله ډېر رحم را باندې وکړي. ډېر رحم را کوم مرګورو ته مشکلات په دا مجلس کې ناسي الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کړي. الله د خیر او د رحمت باران وکړي. څوک بیماران دي الله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. زموږ یو ملګری دی خوږ دوست دی کور والے بیمار دي الله شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. کوم بیماری د خدای پاک کور کې په خیر او عافیت باندې ښه کړي او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد سلام